الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اما بعد. وقت ډیر نزدیک دی. زه ټولو مؤمنانو ته علمدار فیډریشن انجمن حسینیه پاسدارو ته ایجوکیشن کمیټې ته خاص کر خپل پیش امام آقای مظاهری ته او بیا ټول قوم ته د نن ورځې مبارکي عرض کوم. ټولو ته مبارک شي. قدرمنو آغا صاحب د مولا علی علیه السلام حواله سره فضائل او مناقب تاسو ته بیان کړل. ډیر ښکلی روغ بیان وشو، مگر مختصر وخت کې قرآن حواله سره د علی څه فضائل د تاسو خدمت کې عرض کم. امیر شام خو پیژندوئ؟ امیر شام چې په شام باندې حکومت کولو، یوه ورځ مدینې ته راغللو. کله مدینې ته راورسېدو مختلف خلکو ته راتلل. لکه هغه صاحب وویله چې خدای د پاره هر یو کار کوئ، ایچا تامې او چا له لچ کې مه راچوئ. و داسې خلک چې تامې له لچ د پاره هغه ته به ورتلل، مقبرې به کولې. چا مقبري ورته وکړه، ورته یې د څه عبدالله ابن عباس مدینې خلکو ته د قرآن تفسیر بیانوي. هغه ورته ټیک دی، قرآن د هغوی کور کې نازل شوی دی. ویله نه، داسې تفسیر ته نه بیانوي. ویله نه، بیا څنګه بیانوي؟ ویله هغه د قرآن کې هغه آیې رخلي خلکو ته بیانوي چې هغه کې د علي فضایل دي، هغه کې د علي فضیلات دی. ویله ابن عباس حاضر کوئی. کله ابن عباس حاضر شولو، ورته یې دی ابن عباس زه خبر یم چې د قرآن تفسیر بیانوي. ویله زه د قرآن تفسیر بیانوم. ویله بیا خبر یم چې ته د علي فضایل ورکې بیانوي. ویله قرآن فضایل و د علی فضائل د خپل منځ کې تړلې دي. ویله قرآن علی نه دی جدا، علی قرآن نه دی جدا، دا پیغمبر ویلي دي قرآن مع العلی والعلی مع القرآن. علی قرآن سره دی و قرآن علی سره دی. ویله واوره دینه ته څه یې؟ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دغه آیې نه څوک مراد دی امیره؟ ویله ټیک دی، دغه آیې نه مولا علی مراد دی. بله آیا ورته خلکو ته تلاوت کم. ویله خو ټیک دی، بله آیا به درته وښیم. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. دا راته وایه دغه آیې نه څوک مراد دی چې هغه حالت رکوع کې زکات ورکړلو. دا راته وایه دینه څوک مراد دی؟ آیا دینه مراد علی دی یا نه دی؟ ویله بالکل علی مراد دی. دا آیا پرېږده، بله آیا خلکو ته تلاوت کړه. ویله خو دا راته وایه انما انت منذر ولکل قوم هاد. ویله دې کې هم بله آیا تلاوت کړه. دلته هم علی مراد دی، قوم هاد نه علی مراد شوی دی، پیغمبر ویلی دی. ویله دا راته وایه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. دغه کې دا راته وایه چې آیا علی و د علی اولاد مراد دی یا نه دی مراد؟ ویله بالکل علی مراد دی. دلته طهارت علی ته ثابت دی. ویله کله چې علی ته طهارت ثابت دی، دعا یا ما تلاوت کوه خلکو ته. اخیری نکته در کوم بیا د پاریس پرم. ویله بل آیات تلاوت کا. ویله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دغه ځای کې ته څه یایې امیره؟ دلته څوک مراد دی؟ ویله ټیک دی، دغه ځای کې هم وکونوا مع الصادقین علی مراد دی. ویله خو دا ما یا بل آیات تلاوت کا. ویله انی جاعلک للناس اماما. دغه ځای کې امام نه څوک مراد دی؟ ویله ټیک دی، دغه ځای کې هم ابراهیم پیغمبر د علی امامت کله ذکر واورېدو، امامت تمنا یې وکړه. دینه هم
هم علی مراد ہے. بیاد ورتے ای الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. دالتا چوک مراد ہے ویلا دالتا ہم علی تو خدای پلیاری کی جہاد کرے دے اخبال مول و جون و دولات نہ تیر شوئے دے دو ہم دو تلاوات ما کوا ویلا خدارہ توایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. دریو ریزے روزان وسطلا اخکورنا یتیم تا مسکین تا اسیر تا ٹکالا ویرکڑا شوا وہ خدای رضایات دا پارا دین چوک مراد ہے ویلا دین ہم علی مراد ہے بڑا یا تلاوات کا نعرہ حیدری ولا خواورا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دار توایا دغه آیینه څوک مراد امیرا چته د یای څو قرآن کې دسی آیات تلاوت ما کوا ویل دي کې هم د علی و د علی اولاد مراد ہے پیغمبر د علی اولاد په باره کې ویلي دي ویل بل آیات تلاوت کا وجعل لسان صدق في الآخرين ویل دغه کې هم لسان نه د علی لسان مراد ہے بل آیات تلاوت کا اور تکادو قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وعنده علم الكتاب. دلتا عنده علم الكتاب لا توك مراد ہے ولا دلتا ہم علی مراد ہے وہ بلا آیات تلاوت کا وتقاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. او خالکو دو خدای رسے مضبوط ہے سرور نسوئی دغزی کی دا حبل نہ توک مراد ہے ورتقاد ابن عباس زمانم سے دلتا ہم علی مراد ہے ولا بلا آيات تلاوات کا ولا وورا قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دالتا نفسنا توک مراد ہے ولا سب پیغام صدق کہ ہم نفس الرسول علی دے علی مراد ہے بلا آيات تلاوات کا ولا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. دالتا نبأ العظيم نہ توک مراد ہے ولا موتا پاتا دے دالتا ہم علی مراد ہے ولا خوا بیات سوکم ولا بلا آیات تلاوات کا آخری وورا جملہ در کوم نقطہ در کوم خوش علیہ سرا زور سرا ورطا لسونا ہوں آس کے ورطا قد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. دارتا ویا صدق آئینہ چوک مراد امیر شام دورتا یا ابن عباس دغ آئینہ ہم دا علی ولایات ثابت ہے. ایوا جملہ بس ٹیم کھنا سکتے آخری نکتہ در کوم بیا ہوتا خانہ روا لگا آخری نکتہ در کوم آخری نکتہ در کوم آخری نکتہ در کوم آخری نکتہ وورا ورتقادا ولا نقوم آيات تلاواتكم دايا مايا دايا مايا دالتا علي دالتا علي دالتا علي دالتا علي نقرون كم آيات تلاواتكم امیر شو مرتیائی ویلا ویا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها. ابن عباس ہوتا مختوکو ورتقادا امیر شام تو تا پاتشتا سے دالتا ہم علی مراد ہے ویلا غادی سے تعلق لري ویلا کلا پیغمبر وفات شو پیغمبر وفات نا ورستا ویلا مدینه کې زلزلہ راغلا ټول وطن په خورا ولې شولو خال خوف نه راووتل هر سړی ډریږي علی راووتلو اندا آیای تلاوت کړه خپل خیخ پای پس مکی والا څورته ای ازمکی ابو تراب تو ته حکم در کوي قرار شا زمکه ودرېده زمکه قراره شوه و دوستانو بیا د ورته ابن عباس یایي تا ته پته شته یا نشته څه علي په باري کې د دس یایي څه په قرآن کې دي هغه په سوره الحمد کې دي څه سوره حمد کې دي هغه په بسم الله کې دي څه بسم الله کې دي هغه نکتې بسم الله کې دي و علي په متعلق کې دی څه علي هغه نکته دی څه هغه بسم الله الله دی دی لکه علی چورا فضیلت لري مغرم مظلوم هم دی چورا مظلوم دی
د علی مزار د علی قبر کوم وخت پورې خفیا او ظاهر نه و چې وجنه ظالمانو وجنه کله څرګند شو چې کله مولا امام صادق د خپل نکاح علی قبر ته ودرېدلو اولین مظلوم علی کله د نکاح قبر ته ودرېدو غږ یې وکړو السلام علیکم